همدغه رنګې ګرانو کتونکو په دغه پروګرام کې زمونږ د سوال جواب د شریعت په رڼا کې سوال جواب او د هغې حل کې زمونږ یو ورور سوال کړی دی او دا سوال ډیر اهم دی. نن سبا زمونږ او ستاسو په معاشره کې تقریبا دا کوم چې د سوال کړی دی 30% یا 40% تقریبا په خلکو کې دا عمل دا موجود دی، بالکل موجود دی پکې. نو دا سوال جواب هم داسې دی چې تاسو هم واورئ، خلکو سره هم شیر کړئ چې خلکو ته فایده ملو شي. سوال یې څه کړی دی؟ سوال یې دا کړی دی بعضې وخت کې انساني د هغه بچي ني، یو واده یې کړی د هغه بچي ني، بیا دویم واده وکړه هغه بچي ني. بعضې وخت کې بچو دپاره انسان 2-3 ودونه وکړه خو بس الٰه العالمین د طرف نه یو نعمت دی هغه بچي ورته میلاو نشي، بچي یې ونشي، نه نارینه او نه زنانه ماشومان بچي یې پیدا نشي. نو سوال یې دا کړی دی چې آیا رور لا یا خور لا یا ترزوی لا کزن لا یا بل داسې په معاشره کې مسلمان لا چې بچی ورکول هغه جایز دي که نه؟ چې مثال کې طور په هغه بچي نه کیږي او ته ولا چې دی په کور کې خپل کور والا سره هم بستري وشي او ته ولا حمل جوړ کړي او په دې نیت باندې که دی نه کوم بچی پیدا شي، که جنۍ وه که هلک هغه بچی به زه رور له ورکوم یا به خور له ورکوم یا به ترور له ورکوم یا به معاشره کې بل مسلمان فرد له به دا بچی ورکوم. نو آیا دا بچی بل دپاره په کور والا باندې زیږول او بیا هغې له ورکول دا جایز دي که نه جایز؟ او بل دا خبره کړې ده چې بیا هغه بچی په هغې کور کې رالوی شي نو هغې د پردې څه حکم دی او د هغه د وراثت څه حکم دی؟ چې وراثت کې دا چا نه چې پیدا دی د په وراثت کې حقدار دی که دا چاله چې ورکه د الله په نوم باندې د هغه په وراثت کې حقدار دی؟ نو دغه بچی متعلق د هغه سوال کړی دی. چا کوم یو ورورم چې دا سوال کړی دی یقیني اهم سوال دی او د هغې جواب زه ورکومه او مکمل په هغه باندې پوهیومه چې څه مشکل ارته پکې پاتې نشي. ګرانو کتونکو جواب دا دی چې بالکل شرعاً دا جایز دي خو په هغې کې د پلار سره د مور اجازه چې کوم د هغه ضروري ده چې مور نم پکې د دغه ماشوم مور نم پکې تپوس وشي چې یاره دا تا چې دی پرې حمل شي یو بچی پیدا شي نو دا بچی به مونږه فلان لا ورکو د الله په نوم باندې به ورکو. د هغه بچي نشته هغه به رالوی که پرورش به وکړه نو د مور چې کوم دغه بچي مور ده نو دی نم پکې اجازه شرعاً ضروري ده او مور یې هم رضا شوه او پلار هم د هغې بچي رضا دی چې دا حمل چې پیدا شي بچی نو بل له به ورکو. نو شرعاً بچی بل له ورکول بالکل جایز دي او دې ته ویل کېږي په عربی کې ورته ویل کېږي متبنا ورته ویل کېږي د بل چا بچی راخیستل او د هغې تربیت کړل او هغه رالویول. شرعاً دا بالکل جایز دي چې رور له بچی ورکا یا خور له بچی ورکا یا خور له یا ترور له یا په معاشره کې بل مسلمان له بچی ورکا. خو شرط به پکې دی چې پلار مور به یا په ورکړه باندې دواړه رضایي، دواړه مور رضا هم په هغې کې شاملي او دا چاله چې ورکوي هغه به په صحیح طریقه باندې د دغه ماشوم د تربیت او د حقوقو خیال ساتي، ظلم زیاتی دا به نور سره کا یا په محبت کې چې کوم کمای دی هغه به نور سره کا صحیح د پلار او د مور په شانته تربیت به کا او د هغې حقوقو خیال به ساتي او هغې له به محبت ورکوي. بالکل بل چاله ماشوم ورکول دا جایز دي. خو په دې کې دویم نمبر خبره دا کار خو جایز دی. دویم نمبر خبره پکې دا ده چې دا ماشوم را لوی شي یعنی بالغ شي، بلوغت پورې خو خیر دی د هغې سړي کور والا هغې سره چې دی مثال کې طور په د هغه سره ناسته پاسته ګډار د هغې ټچ کول هغې لمبول کپړې وغیره بلوغت نه مخکې په هغې کې خو څه خبره نشته. خو چې دا ماشوم په هغې کور کې بالغ شي دا یاد لرئ دا ماشوم هغې ښځې دپاره محرم نه دی په دې شرط باندې چې خورین یې نه جوړیږي یا یو وراره نه جوړیږي یا په رشته کې چې کومې رشتې دي مطلب خور لا بچی ورکه نو دا خو د هغې خورین دی بیا خو ټیک ده، خورین خو ترور دپاره محرم دی. خو که بهر نه چا وله بچی ورکړی دی یا بل ځای نه دا بچی یتیم خانو وغیره نه دا بچی اسپتالو نه دغه بچی راخیستی دا بچی رالوی شو او بالغ شو نو دی مکلف شو دا ماشوم. نو که ماشومو دغه زنانه دپاره محرم نه دی یعنې زنانه ورسره نشي میلاویدی، ځان له سفر ورسره نشي کړی، لاس ورسره نشي میلاوولی، یوازې ورسره نشي کېناستی، خبرې ورسره نشي کړی، غاړه وغیره لاس وغیره چې څنګه عام زنانه دپاره حرام دي کتنه ګړر بلا ضرورت دا ورسره نشي کړی. او که ماشومه وه
دغه خاوند د پاره چې دی نو هغې د پاره دا محرمه نه ده چې خاوند ورسره لور ما ورته لور ویلي دي تا ورته لور ویلي تا یې تربیت کړی دی خو په رشته کې تا څه شی نه راځي بهر نه ماشومه راغلی ده لهذا دې دپاره دا ضروري ده که دغې ښځې په سینو کې پی وې یعنی مطلب نور بعضې وخت کې داسې چې نور بچي خوی کېږي خو زوی یې نه کېږي یا زامن یې لور یې خوښوي لور یې نه کېږي نو که داسې په سینو کې پی نو په کار ده چې 2.5 کلو نه مخکې هغې ماشومې له تی ورکا یو څو څاڅکي یو څو پیره تی د وله ورکه بس په هغې باندې به رضاعت ثابت شي بیا به یې رضاعي بچی شي بیا خیر دی که راغټم شي دا یې رضاعي مور ده او دا یې رضاعي پلار دی خو چې په رشته کې هم څه نی او پی هم نی ورکړي نو که جنۍ وه د دې خاوند له پکار دی چې احتیاط وکړه نشي ورسره میلاویدی نور شفقت او احسان او خرچاو دا ول خیر دی هغه مور له دی ورکی او که الکو د دغه سړي ښځې له احتیاط پکار دی چې هغې سره میلاو نشي او هغې نه چې د پرده وکړه باقاعده دا د هغې دپاره محرم نه دی د دې خبرې خیال هم پکې وساتي او دریم نمبر چې کومه خبره وه هغه دا وه وراثت خبره وه دا یاد لرئ دا چې کوم متبنا ماشوم دی او تا بل چاله ورکړه یا تا بل چا نه راوړ نو شرعاً مسله دا ده چې دغه ماشوم تا را لوی کړه تا یې تربیت وکړه تا ورته زوی ویلي تا ته پلار مور ویلي خو ستا چې دا زنانه وفات شي یا دا سړی چا چې تربیت کړی دی او چا را لوی کړی دا مړ شو د ده په مال متروکه کې د ده په مال کې چې کوم مال یې پرېښود دغې ماشوم هېڅ حصه نشته په دغه مال کې دا حقدار نه دی دغه ماشوم چې کوم ځای نه دوی راوړی دی هغه پلار او مور یې دی او هغې پلار او مور په مال کې یې داسې حصه ده لکه هغه نورو رونو خویندو یې چې په هغې مال کې څنګه حصه ده په هغې مال کې به چې دی حقداري چې دا چا یې پرورش کړی دی د ده شرعاً د دغه سړي په مال متروکه او په مال کې د ده هېڅ حصه نشته دی بېله خبره که دی احساناً په ژوند باندې څه شی وله ورکړه چې دا د شو ور دې کوله خو چې مړ شي نو د هغه چې چا یې تربیت کړی دی د هغه په مال کې دی حصهدار هرګز نه دی چې کوم هغه خپل اوریجنل او اصل پلار او مور یې دي د نورو رونو خویندو په شان ته د هغې په مال کې دی څه دی وارث دی او هلته حقدار دی وراثت به ورته د هغې نه میلاوږي پاتې شو بعضې وخت کې خلک چې په آی ډي کارت کې د دغې ماشوم نوم څنګه ولیکلی شي نو په آی ډي کارت کې به هم د دغې ماشوم نوم د هغه خپل اوریجنل اصل پلار چې کوم ولدیت دی ځکه دا ولدیت چینج کول او بل چاته نسبت کړل نبی علیه السلام په حدیث کې دې نه منع فرمایلی ده شرعاً هغه اوریجنل پلار نوم به لیکي او چې په آی ډي کارت وغیره جوړی غټ شي په تور د سرپرست باندې دا چا چې را لوی کړی دی سرپرست په نوم کې د نوم لیکلی شي چې دا زما سرپرست دی یا دا زما مربي دی یا دا زما را لویونکی دی یا زما دا تربیت کوونکی دی په هغې کې د دغه سړي چا چې را لوی کړی نوم لیکلی شي خو ولدیت کې د دغه سړي چا چې را لوی کړی نوم نشي لیکلی چا چې بچی دی د هغه نوم به لیکي نو دغه ټولې مسایل په دغه سوال کې چې کوم دغه صاحب کړی دی چې بل چاله بچی ورکول جایز دي که نه دغه ټولو خبرو خیال چې پکې وساتلی شي باقي شرعاً چاله بچی ورکول هغه بالکل جایز دي هېڅ خبره په دې کې نشته دی